بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الآداب في الاستنجاء من الآداب التي ينبغي التأدب بها عند الاستنجاء. صحیح فقه سنة کی بحث د استنجا شروع شویو. پاغی کې نن په دې درس کې بعض آداب ذکر کړي فی الاستنجاء په استنجا کې. من الآداب التي داغ آدابنا ينبغي التأدب بها چې مناسب ده چې داغ آداب و لحاظ ساتل شي پاغه سره عند الاستنجاء په وخت د استنجا کې. او هغه کوم دي؟ اولنې ادب داره الله یستنجی بیمینه، چې استنجا باندې کوي خپل خلاص سره، ځکه چې دا خلاص هغه کارونو د پاره دی چې هغه د کرامت والی عزت والا کارونه. دلیل دې د پاره هغه ذکر کوي لحدیث ابي قتاده رضی الله عنه، د وجه د حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه نه قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې نه دی نسی احدکم یو تن ستاسو نه ذکرو خپل ذکر د پاره خپل اندام مخصوص د پاره بیمینه خپل خلاص سره وهو یبول او حال دار چې د امتیازی کوي. نو دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نه د نسی احدکم یو تن ساسونه ذکره خپل ذکر شرمګه بیمینه خپل خلاص سره. سدین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، او استنجا دي نه کی د غټي بیا د سینا په خپل خلاص سره. ولا يتنفس في الاناء، او ساد ناخلی په لوخي کی کله چې وبس کی نو په لوخي کی دند دې سا ناخلی، بلکې چې کله سا اخلي نو لوخه دې خلی نه جدا کوي. دا روایت امام بخاری او مسلم نقل کړي. وان سلمان دویم دلیل سلمان رضی الله عنه نه دی، سلمان فارسی رضی الله عنه قال غفرمای قال لي رجل او ماته او سړي ان صاحبكم یقینا استاسو مرګره صاحب نمراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چستا صدا مشر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يعلمكم خام خطاوس تعلیم درکی دار یوسی دار سے تعلیم درته درکی حتی تذی پوری الخراعتا دو دسماتی طریقہ در تخی. قال دیوی ماوی اجل آو نهانا منگا من کڑیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغایتوین چه منگا قبلی تمخکو پا غٹی بیاو دسای سرا غٹیو دسماتی سرا او بولین یا پا میتیاز سرا او دویم او نستنجیا یا ددین من کڑیو چه منگا استنجاو کو بی ایمانینا پا خلو خلاسونو سرا او درم دینه من کړیو او نکتفیه چې موږ اکتفا وکړو بیا اقل من 3 احجار کم د درو قانونا په استنجا کې. دا یو ادب شو چې استنجا با خلاص سره نه کوي. دویم ادب دا ده الله يمس الفرج بيمينه، چې نه به مسکی فرج د پاره شرمګا د پاره بیمینی خلاص سره. استنجا به خلاص سره نه کینو دارنګي دا خلاص په خپل شرمګا سره نه لګي.
درم ادب دار ان یدلک یده بالارض چې منګي با خپل لاس د پاره پزماکه باندې بعد الاستنجاء رسو استنجا نه چې کله استنجا وکي نو رسو خپل لاس په پزماکه باندې راکاږي په خاوره او یغسلها یا دی وینځي دی لپاره بالصابون په صابون سره و نحوی یا داسې بل شي صفای د پاره دی لپاره دلیل هغه داره فعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت قال دې فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم اذا اتى الخلاء کله بچرات بیت الخلاء او د اسمات د پاره برات اتیته بماء ما نبی صلی الله علیه وسلم تا او براوللی چې دا او به فی تورن په لوخي کې او رکوتین یا داسې لوخه چې وړوکې لوخه وو رغو ویلې کې وړوکې لوخه تا فاستنجا پس نبی صلی الله علیه وسلم به استنجا وکړه ثم مسح يده على الارض بیا و خپل لاس راخ ک پزماکه باندې دل پاره چې لاس رقم جراثیم یا ختم شي خاور کې الله تعالی دا تاثیر خیر او دې سره صفائی خرش ويؤيده ما في حديث ميمونه او د دې تایید کی هغه چې په حدیث د میمونه رضی الله عنها کې دي ثم صب بیا واړولي چا واړولي اي النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم علی فرجه خپل شرمګا باندې او وی واچولي فغسل فرجه بشمالي خپل شرمګا وینځه غسل سره نو د شمال راغی شمال سره با شرمګا وینځي ثم ضرب بيده على الارض بیا خپل د لاس پزمکه باندې دا غسل فغسلها فضلاس بیا وینځه سلورم ادب د استنجا داره ان ينزح فرجه چترم کبه کی په خپل شرمګا باندې وسراوی له او په خپل پرتګ باندې بل مای په وبانی بادل بولی ورستو د میتیازونه دا بولی کی لدفع الوسواس لپاره د دفع کولو د وسوسو ځکه ډیر کله انسان ته وسوسه راځي چې کله او دسو کی نو پدې خختک کې ورته بیا محسوس کیږي چې کېدې شمانه میتیازي وتلی زما د خختک لون نو هر کله چې دا ترمکه کړي نو کبیا لونواله ورته محسوس کیږي نو د په زړه کې بدایي چې دا هما ځان ته ترمکه کړي وا دا غي لونواله دي او دلیل دی لپاره هغه ده فان ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دي چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم توضع د سکو مرتين یوزل فنضح فرجه پسترم کوي او په خپل شرمګاه باندې نو نننی درس کې دا سلور آداب بیان شو د استنجا لپاره اولنی ادب دار چې خلاص سره وای استنجا نه کوي دویم ادب دار چې خلاص خپل شرمګاه سره نه لګي دریم ادب دار چې کله استنجا وکي استنجا نه رسو خپل لاس پزمکه باندې راکایږي په خاوره او بیا به وینځي سلورم ادب دار چې کله استنجا وکړه نو چونګو به واخلي خپل شرمګاه خپل خختک ته واچي دل پاره چې وسوسې د فشي